د جهنم د اور څخه خلاصون. کتاب القول البدیع. یوه زنانه حضرت امام حسن بصري رحمه الله ته راغله او عرض یې وکړو چې زما لور وفات شوې ده، زه په خوب کې د هغې لیدل غواړم. حضرت امام حسن بصري رحمه الله ورته وفرمایل چې 4 رکعاته نفل لمونځ وکړه او په هر رکعت کې یو ځل سورة فاتحه او یو ځل سورة التکاثر یعنی الهاکم التکاثر ولوله. پس د ماخوستن د لمانځه نه او د خوب د راتلو پورې درود شریف وایه. کله چې دا ښځه وده شوه نو خپله لور یې په خوب کې ولیدله چې په عذاب کې ده او تورې د عذاب جامې یې اغوستې دي او لاسونه یې بند دي، یو بل سره تړلي دي او په خپو کې یې زنځیرونه دي. کله چې دا زنانه د خوبه بیداره شوه نو د امام حسن بصري رحمه الله په خدمت کې حاضره شوه او خپل خوب یې ورته بیان کړو. حضرت امام حسن بصري رحمه الله ورته وفرمایل چې څه صدقه ورپسې وکړه، شاید چې خدای پاک به یې وبخي. کله چې په دې شپه امام حسن بصري رحمه الله وده شو نو خوب ویني چې زه په ښکلي باغ کې یم او په هغه کې یو ښکلی تخت دی او په هغې باندې یوه ښایسته جنۍ ده چې د دې په سر باندې د نور تاج دی. هغې ما ته وویل چې ای حسنه ته ما پیژنې زه څوک یم؟ امام حسن بصري رحمه الله ورته وفرمایل چې نه. هغې ورته وویل چې زه د هغې ښځې لور یم کومې ته چې تا په نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د درود ویلو حکم کړی و. امام حسن بصري رحمه الله ورته وفرمایل چې ستا مور خو ما ته ستا ډېر بد حال بیان کړی و. هغې ورته وویل چې و دغسې وه. امام حسن بصري رحمه الله ورته وفرمایل چې دې مرتبې ته څنګه ورسېدې؟ هغې ورته وویل چې موږ په دې مقبره کې 80,000 انسانان وو او دا ټول په عذاب کې مبتلا وو. بیا یو نیک سړی زموږ د قبرونو په خوا کې تېرېدو او هغه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ووایه او د هغې ثواب یې موږ ته وبخئ او هغه الله تعالی قبول کړو او موږ ټول ګناهګاران الله تعالی د دې عذاب نه خلاص کړو. ګرانو مسلمانانو، تاسې واورېدل چې په یو ځل درود شریف ویلو باندې الله تعالی د دومره غټ قبرستان د انسانانو څخه عذاب لرې کړی او جنت ته یې داخل کړه. باید چې موږ درود شریف په هیڅ حال کې هیر نه کړو، که یې ثواب خپل د ځان لپاره وي او که د خپلو مړو لپاره.